جی بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ سره د اوسکۍ چیرمن صاحب دی او موږ غره ته چې کوم روډ خطرې دی د هغې په باره کې دې موږ تپوس کوو چې چیرمن صاحب د هغه ته چې کوم روډ وخېږي په دې باندې ډېر خلک چې دی اعتراض کوي، څوک وایي دا داسې دی، څوک وایي دا داسې دی، څوک وایي دې سره بې حیایي راځي. ستاسو آیا دې باره کې څه خیال دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ښه بهترین کار شوی دی او د هغې وجه دا ده چې یاره زموږ دا خلک روزګارین او دوی د جمعې ورځې نو د سیال سپاټۍ دپاره دا زموږ دپاره بهترین یو ښه کار وشو په تاریخ کې به وایم چې دا چا نه کړی. خاص کر د حاجي صاحب زموږ د کمیټۍ د ټولو لکه دا دغه یو ارمانو چې یاره دا یو کار وشو په ښه طریقه وشو. انشاءالله په هغې کې به موږ نور هم تعاون کوو او هر کله چې په کلي کې یو کار کېږي نو په هغې به 50% خلک خوشحاله او 50 به خفه وي. هېڅ چاته څه دغه نشته دی. که داسې عام لوکل خلک خاته د هغې به پته نه لګېدو په یو روډ باندې وخېږي لکه بېګا چې په دې غر کې اور لګېدلی و د دې روډ د وجې نه هغه په 20 یا 25 منټ کې هغه مړ شو. د دې هم دغه اثر یو دغې وجې نو دا زموږ دپاره ښه خبره ده انشاءالله چې ګراونډ پکې وشي او دا خلک به یو سیال سپاټۍ به پکې کوي. د سیال سپاټۍ څخه خلک پرېښ شي که نه. او د ټاور په باره کې هم څه لکه ټاور چې کوم لګېدلی دی د ټاور په باره کې هم څه خیال دی؟ ټاور خو زمونږ ګوره یوه ترقي ده. کله چې په یو علاقه کې په یو ضلع کې یا ویلیج کونسل کې زمونږ په ویلیج کونسل کې دا پیله ترقي ده چې زمونږ ته ټاور ولګي او سګنل هلته کار نه کوي. نو دا زمونږ د دې ملک او زمونږ د کاروباري خلکو دپاره د ترقۍ خبره ده. او چیرمن صاحب د دې نه مخکې به چې اور لګېدو نو هغه به 3 ورځې 2 ورځې 15 ورځې اور و او بېګا چې کله لګېدلی دی نو ما کته د هر کور نه یو نوجوان چې دی راوتی دی 2 3 4 او د ډاګۍ نه د مینس کلي نه او د حلقالان کې د بر کلي کې اور لګېدلی نو بر کلي نه زموږ څه یو ځای راوتي وو. نو آیا دې باره کې تاسو څه خیال دی لکه په 10-15 منټ کې دا خلک چې دی دا رسېدلی وو او هغه اور چې دی تقریبا په 10 منټ کې دی هغه متواتر چې دی مړ کړی وو. نو دې نه پته لګي چې د خلکو د دې ځنګل څه دی دې سره شوق پیدا شو. د وسه پورې به دې وړو چې دی هغه بوټي راکاږل او په دې لارو کې به چا نختر راکاږل چا به لاچین راکاږل او اوس لکه بېګا چې دی نو لکه په 10-15 منټ کې دا اور مړ شو. نو دې باره کې تاسو څه خیال دی؟ یاره ماشاءالله اوس خو زمونږ خلک ایجوکیشن کې ماشاءالله ښه دي او بله دا ده چې په خلکو کې شعور راغی. لکه هغه پخوانی دغه نشته مخکې ایجوکیشن ډېر کم و اوس زمونږ په خلکو کې ماشاءالله لکه هغه سوچ نشته دی. هغه مخکې به چې کوم سوچ و اوس پورې طور که په دې کلي کې هر څه معاملات یا څه خبره راشي نو دا خو د غره د اور خبره ده. که نور هم داسې مسله راشي نو هغه موږ په ښه طریقه ډیل کوو. لکه زمونږ کې مشران شته ښه سمجدار خلک ښه پوهه خلک ولې چې هغه کله هغه سره په جرګه کې څوک کښېني یا خبرې وکړي نو د هغې نه پته لګي سړي ته هغه معلومات وشي چې یاره دې سړي کې دا قابلیت شته او دا کولی شي دا کار. نو دا خو زمونږ یو ترقي ده او دغه ترقي خو موږ نشو دغه کولی. او دې پهله به د چیرمنۍ دپاره تاسو سیټ وردېږئ؟ یاره دا خو زمونږ د مشرانو پورې خبره ده چې انشاءالله مشران سپورټ کوي چې انشاءالله کوشش هم دا دی چې ودرېږو که نه نو داسې خبره نه ده. موږ به څوک نوجوان دغه کېږي او به موږ سپورټ کوو چې څوک د دې ملک د ترقۍ دپاره د دې قوم دپاره د ویلیج کونسل دپاره ښه سوچ لري او به موږ سپورټ کوو.